یو حدیث مبارک کې راځي آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم او فرمایل بروا آباءکم د خپل مور او پلار سره حسن سلوک کوي د نیکۍ والا معامله کوي د خپل اخلاق مظاهره کوي تبرکم ابناؤکم نو ستاسو اولاد به تاسو سره د حسن سلوک والا معامله کوي نو موږ دا غواړو چې زموږ بچي زموږ د سترګو یخوالی شي زموږ تابعدار شي او زموږ د پاره په دنیا کې هم د خیر سبب وګرځي په آخرت کې هم د نجات سبب وګرځي او ذریعہ جوړ شي نو دا ضروري ده کو دا غواړي نو خپل والدینو د پاره د سترګو یخوالی جوړ شه د هغې تابعدار شه د هغې دپاره دعا کوونکې جوړ شه د هغې دپاره اعمال کوونکې جوړ شه که وفات شوي نو نیک اعمال ورله کوه نفلي او د هغې اجر ته ورته وربخه نو عند الله به ته حسن سلوک والا ولیکل شي